احترامات د پټانکوټ له اطرافه چې کومې اوبه را روانې دي ډېر خوندور باران وشوی. د جمنان اکا د پمپ سره د اوبه روانې دي او ذمهداران ته به انشاءالله ډېره فایده ورکړي. الله تعالی د خیر بارانونه کړي. د سپین بورې زړ مازدیګرنی او باران رحمت. لورلای ده د جمنان اکا له پنده پټانکوټ لخوا اوبه را روانې دي. ښایسته په ګڼ شمېر اوبه را روانې دي. ډېر ښایسته خوندور باران وشوی او په ځینې علاقو باندې یو نرمه ځلۍ هم احساس دی چې دا باران تر ځلۍ شوې ده. وعلیکم السلام قدرمنو ملګرو، یو جان مننه. لورلایي د پټانکوټ له طرفه د ښایسته اوبه را روانې دي په ګڼ شمېر باندې. د جمنان اکا پمپ چې دی دلته رالو شیخ محمد صاحب روانو زیاده چې راته کړې ده نو ډېر خوندورې اوبه توی شولې. الله تعالی دې د خیر بارانونه کړي. دا به علاقې لپاره خصوصا د زمیندارو مالدار لپاره کوم بارانونه دي ډېر فایدهمند ثابته شي. دا کوم خوندور اوبه تویېږي نو اوبو مقدار څوکه زیاته دي. اوبه را روانې دي ډېره خوندور اوبه دي. د سپین بورې زړ مازدیګرنی د پټانکوټ غر او غنم به هم در ښکاره کړو. دا په بورې کې داسې غنم شوي دي ماشاءالله. دا کوم باران چې په وشو ډېر فایدهمند باران دی. یارچینانه تاوانونه نه شوي. یو ملګري ټلیفون وکړي شکارې د خوا د نرمه ځلۍ څه ورپلستی باندې تورک ماما ټلیفون وکړي نو هاخوا ته یو څه دغه کوچنۍ نرمه ځلۍ څه نیوله. جوړه برابر دا سپین بورې مازدیګرنی خوندورې اوبه اخیل العالم نه دي خاص تاوانونه تا خو نه رسوي. د غرو په خوا شاید اخوا د ډېر باران شوي دي خو اوبه دا ټیم را روانې دي. ماما آیا دی د دې لږه سره وباسه. سلامونه احترامات قدرمندو. مایک مو ولګولی تر اوسه مایک نه وي شاید کېدای شي اواز کلیر نه وي. زما وشاته چې کومې اوبه روانې دي راسه هو من ملګری د حسین یخ ولاړې ګاډۍ کې کښېنستی نسه یخ راسه. د لورلای ښار دی د پټانکوټ له خوا چې کومې اوبه را روانې دي د جمنان اکا پمپ د مخامخ
دا خوا چې کوم غنم کرلی دی او د زیتون چې کوم درختې دی دا ماشاءالله شفاف ولې او چې په کوم غرو باندې کاڼې بوټې وي په هغو بارانونه سوي دي الحمدلله مالداره زمینداره به خوشحاله وي دا بارانونه چې دي په مختلفو شیلو به دا کډیانو کې روانې دي شاید کېدای شي دا به ډیم ته هم ورسېږي نو انشاءالله دا پاتې ډیمونه چې کوم ټیم وش شوي دي دا به هم انشاءالله ډک شي د سپین بورې زړ مازدیګرنی شاخوا موږ د ښکاره کو دا جمنان اکا دا پمپ دی د پټانکوټ له طرفه ډېرې خوندورې شاشتې اوبه روانې دي ملګری حسین خانه غنم به در ښکاره کو غنم خان زه یاره ویډیو واچوم دا غنم کرل شوي دي غالبا یوه میاشتې له مخه اوس الحمدلله دونې غټ شوي دي او دا کم د نن باران په اوس ولې ډېر خوندور باران وشو غنمو ته به ډېر پیدا ورکړي خصوصا چې کوم درختې دي واغو ته به هم پیدا ورکړي الله تعالی دغه دا دعا ګویم چې په ټوله پښتني سیمه کې شاوخوا چې کومه علاقه ده خصوصا په بلوچستان کې د خیر بارانونه وکړي الله تعالی له توانو موږ ټول مسلمانان وژغوري نو دا چې کوم دی بارانونه زموږ د غیر ترڅو بارانونه شروع شول دا د الله تعالی یو رحمت دی اللهم صیبا نافعا الله تعالی دا رحمت موږ ته د بخت او بختور کې نو بارانونه سوي دي دا موږ د ښکاره کړو دا جمنان کله پمپ ته راغلي سید محمد ته ټلیفون وکړي چې راسې لږ زاړه به ورله نو څه ملګري دورې بس ورغو چی کوو د باران اوبه مو ولیدې خوندورې اوبه دي کم علاقه شوې د باران هغه ځای په کمین کې ولیکه چې کله استاد خو ټلیفون وکړ نن ورځ وچوله وریځ وله په ژوب کې داسې غالبا باران نه شوی خو زموږ په ډولۍ باندې ډېر خوندور باران وشوی شاخوا ملګری راغی به خپل ټیک ټاک ویډیو جوړوي څنګه یو ملګری م راغی اوبو د چانس خوند پر واخلئ خوشحاله شوې ټیک ټاک جوړوې هغه ویډیو قدرمن دا سپین بوری د لورلای ښار ده په لورلای باندې تقریبا د ماپښین قضا دا چې یو شته باران وشو خصوصا پر ښار باندې ډېر باران وشو اطراف باندې به شاوخوا سوي خو دلته په لورلای ښار کوم باران وشو ډېر ښایسته باران وشو جکسن ناله د هزارې ماله هغه چې کوم وله هغه ښایسته را روانه وله او دلته هم په زیات مقدار باندې اوبه را روانې دي دا د پټانکوټ د طرفه د اوبه را روانې دي دا اوبه به ځي شاته چې کوم ډیمونه دي انشاءالله دا ډیمو ته به ځي د هغه بعد چې کوم ځای خلکو کولان یا بندونه تړلي دي زمیندار ته هغو ته به دا اوبه روانې وي انشاءالله واټر لیول چې دی هغه به د الله تعالی چې کوم رحمتونه بارانونه وشو انشاءالله امید دی چې هغه به هم راپورته شي خوندور باران شوی دی پر سپین بورې مازدیګرنی دی د اجمنان اکا د پمپ سره غنم یې ډېر ښایسته صفا کړل درخت یې صفا کړلې قدرمن اوسئ ملګري دعا کې بوری د خدای آباد کړي بوری د خدای شاد و آباد بریالی لري پر سپین بورې باندې ښه بارانونه وشول شاوخوا چې کومې درختې دي غنمان دي په زمینداران د خصوصا مالداره دا خلک به نن ډېر خوشحاله او پکار دی چې د الله تعالی شکر موږ ادا کړو او دا خپل چې کوم مالداري زمینداري خدای راکړې ده اوله خبره دا ده چې موږ زکاتونه وباسو چې کوم انسان کوم مالدار او زمیندار زکات ایسته انشاءالله په هغه کې په روزه کې به هم برکت وي د الله تعالی یو فریضه ده زکات پکار دی چې موږ زکات وباسو بیا به الله تعالی او دویمه خبره دلته د اکا دوی مو ټلیفون کولی دوی دا وایي چې دا غنمان چې دي دا مرغان یې خوري دا مرغان چې دوی خپل رزق جوړوي
یوه ورځ مې ویډیو کتله ډېره معلوماتي ویډیو وله. نن سبا چې کوم مرضونه دي د کینسر د مختلفو شیانو هغه دی چې موږ په دا غنمانو باندې دا سپرې وو کادونو مادونو راچو. او بل څه دا دی د حیوانات چې کوم روزي دی هغه به دا روزي ټولوي. باید چې موږ د دغو حیواناتو هم خیال وساتو. په دا غرو کې حیوانات دي. نن موږ د سیاسي د غره پروګرام وو خو د باران له وجې دغه موږ پاتې شولو. سبا به انشاءالله د خدای رضا وله له موږ سره به ملګرتیا د کلاسکا ملګري هم کوي. محبت خان محبت شریف خان دی، اخندزاده مطیع الله دی، د لورلای د کوټو د ژوب یو څه ملګري دي. نو انشاءالله موږ به بیا سبا د سیاسي د غره دپاره زه تخم به وړو. د هغه سره چې کوم حیوانات دي د هغه دپاره به انشاءالله موږ خوراکونه وړو. هغه به هلته په غرو کې وراچوو. قدرمن حضور سید محمد صاحب چې را روان دي نو د دې ملګري انتظار کوي. دا باران وشوی او خپل مینوالو ته خصوصا د 360 نو قدرمن دوستان ته دا موږ ښکاره کړي چې پر سپین بوریم انشاءالله دا کوم اوبه چې توی شوي دا به د نفع باران وي. دا به الله تعالی زموږ د ټولو مسلمانانو لپاره د خیر ذریعه وګرځي او الله تعالی د دا اوبه چې دي کوم ذمهدار او مالدار د هغو دپاره فایدهمند ثابته کړي. خوندور او په زړه پورې ښایسته اوبه روانې دي. د منانه کاله پمپ سره د پټانکوټ له طرفه دا اوبه را روانې دي. په ګڼ شمېر اوبه را روانې دي. خوندور موسم، خوندور وریاد او سپین ډوری. قدرمنو د خدای په امان اجازه غواړم په لوی الله مسپارم په خپل دعا کې مې یاد ساتئ نیکې چارې.